بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، زیم قیصرخان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. نن او پرون د نهم او لسم د بورډ امتحانونه ختم شو. دغه امتحانونو نتایج زموږ د نوي نسل د مستقبل تعین کوي او دغه امتحانونه غیر اعلانیه طور دا هم وایي چې لخیره اوس زموږ بچي ماشومان پاتې نشو بلکې ځوانان شو یا د ځوانۍ په دورشلي ډومبي ګامونه کېښو. خو افسوس چې زموږ نوي نسل خپله ټوله ذمواري او هغه امیدونه هیر کړي دي کوم چې د دوی نه صرف د مور او پلار نه بلکې د ټولې معاشرې دي. د یو سکول ماشوم چې د لسم امتحان نه فارغ شو نو د خپل خوشحالۍ اظهار یې داسې وکړو چې په مین روډ باندې ډزې شروع کړې. خوا کې ورسره نور ټول یاران دوستان داسې خوشحاله وو لکه چې هندوستان یې نیولی وي. دا ویډیو خو تاسو په سوشل میډیا باندې به پوره کتلی وي. دلته هم تاسو ته مونږ لږه لږه وښوله. اوس چې دا ځوان گرفتار شو دغه څه وایي او سی وویل دا هم اورئ او هغه تصویر هم وګورئ چې په سوشل میډیا خور شوی دی. نن چې کوم واقع شوی دا فائرنگ والا دا ماشومان شوی دا نه دی پکار او آینده لپاره دا شي نه دی پکار. دا چې کوم خلک فارغ شي دا فائرنگ چې کوي دا بمونه لاس کې پټاخې ډس کې دا نه دی پکار او دا چې کوم کار شوی په دې ځړ پیمانه یم شرمنده یم او دا مال کو نه دی پکار دا پر ډېر پیمانه یم. ګرانو کتونکو، دا بد روایات د امتحانونو ختمېدو نه پس په یو بل سیاهي پاشلو نه شروع شوي وو. دا هر څه په ټولو سکولونو کې کېدل، چا هم ورته څه نه ویل. د کوم سکول الګ چې ډزې کړي دي هغه سکول خو ټولو صوبه کې ډېر زیات مشهور دی. همداسې حیات آباد کې یو سکول کې د لسم سیکنډ لاس پیپر په ورځ لویه غویمه وشوه. هیڅ چا یې تپوس ونه کو. پرون ګلبهار کې د یو لوی سکول بهر سټوډنټان خپلو کې یو بل ته لاس اچولی وو. د تعلیمي ماحول، د تعلیمي ادارو او د تعلیم حاصلونکو ټولو یو تقدس دی. دغه تقدس چې د کمې معاشرې نه ختم شي هغه معاشره سیاله پاتې نشي. او زموږ پښتانه خو ډېر بې برخې خلک یو. مور او پلار، چم گاوند او کلو کې د هر کشر مشر فرض دی چې لږ دې ځان وپېژني او خپله ذمواري هم. د دغه بدنصیبه هلک خو کیریر لا شروع شوی هم نه دی او تاړنه کې یې تصویرونه اوس په سوشل میډیا خواره شو. خدای پاک دې زموږ قوم کې عقل پیدا کی. آمین. زموږ د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل کرائم کہانی ضرور سبسکرائب کړئ.